جی بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ اختر منیر صاحب. ډي آر سی کې زما نامینیشن زه به دا وایم چې دا زما د ملک د ادارو په ما باندې اعتماد دی چې او بل زه به دا وایم چې د اعتماد سره سره بیا زموږ داسې بې داغ غونډه کې زندګي تېره شوې ده. الحمدلله په دې ټوله د 50-55 سال زندګۍ کې په یو کس داسې ونه وي چې یاره د کاري صاحب چېرته کې په یو معامله کې چې د پیسې اخیستلي دي یا چېرته کې په جرګه په پیسو باندې کړی دی یا پکې ضمانتونو والا جرګې کړي دي، نو داسې څیز نشته پکې. بل زموږ خدمات خو ټول تاسو ته معلوم دي، ټول لا انفورسمنټ ادارو ته معلوم دي. نو زما نامینیشن چې دوی کولو دی نه مخکې زما ښه ټیک ټاک د ټولو ادارو باقاعده انکوایري کړې ده. انکوایري نه پس بیا ډي آر سی کې ګلبهار دپاره زما نامینیشن کړی دی او والله شاید زه نه یم خبر چې زما ریکمنډیشن چا کړی دی که نه. بس دا د ښه وسرو کې بس اعتماد به ورباندې هغه به راباندې دا پیرزو وه. نو بس بیا مونږ خو نوټیفیکیشن وشو مونږ لاړلو. ډي آر سی بیسیکلي وایي چې دا ډسپیوټ ریزولوشن کونسل دی دا که نه، چې مطلب داسې مسلې معاملې چې که هغه ګریلو جګړې وي یو شی بل چې جدادونو کیسې که تاري وي، نو بجای د دې چې عدالت ته دې ځي ولته کې خپل روپیو صرف کوي، خرچه کوي، ټیمونو زیات ورکوي، وکیلانو له باري برکم فیسونه ورکوي، ولو ډېر کلونه ټیمونه پکې لګېږي، د دې په وجه باندې کې دښمنیانې جوړې شي. نو د هغې په مقابله کې دا ډي آر سی چې کوم دی همغسې سیسټم دی، همغه کردار دیم ادا کوي، خو دې به زر زر دا ختمه کړي، لنډو لنډو کې ختمه کړي. نو زیات تر تقریبا 90% کیسې دلته په ډي آر سی کې ختم شي. 10% چې هغه لږ ټایم والي انشاءالله هم ختم شي. پکې داسې نه دي شوي چې دلته نه چېرته یو کیس راغلی ډي آر سی ته او په هغې کې د دې حل نه دی راوتلی. بل ډي آر سی سره همدغسې اختیارات دی څنګه چې مثال جج سره اختیارات وي که نه، نو که مثال خبره دوه فریقین یو کس راشي کمپلینټ وکړي چې یاره داسې کیسه نو هغه بل فریق متعلق د بیا لیکلي پکې چې دا پلانکې دی، بیا هغه پسې نوټس دی ډي آر سی طرف نه نوټس لاړ چې ورته وایي چې په دې ورځ باندې ستا تاریخ دی ته به راسې تاریخ له، نو بیا دواړه فریقین موجود هغې آمنې سامنې خبرې ترې وي. دې کې چې کوم کسان نامینیټ کېږي نو په دې کې عموماً ریټایرډ بیوروکریټ شولو، داسې سماجي ورکران شولو، پړې لیکې او علما دي په دې کې، وکلا دي پکې، خواتین دي پکې، او د په دې کې ایجوکیشنسټ دي پکې، د هر مکتب فکر نه په دې کې ډي آر سی کې کسان وي لکه که نه د کم نوعیت جرګه چې راځي نو هغه قسمه خلکو ته هغه ریفر شي هغه پینل ته. مختلفې پینلې درې کسان یو پینلي، نو د دې فایده عوامو ته ډېره زیاته. دا نعمت دی د دې زموږ د پښتونخوا د خلکو دپاره دا ډي آر سی چې دی دا نعمت دی چې په دې کې دغه کیسونه ختمېږي، اوږدو تاریخونو نه بل لنډو کې د هغې فیصلې وشي، تاوانونه بچ شي. یو فایده دا ده، یو فایده دا ده چې عدالت باندې د مقدمو بوج کم شو ځکه چې دلته په میاشتې کې چې وګورو کم از کم په میاشتې کې 400-500 فیصلې دا ډي آر سیز کوي، 400-500 مقدمې هغه حل کوي په ډي آر سیز او جدا بالکل کوي. او درېیمه خبره دا ده چې د دې کې یو کس رانشي، فار ایگزامپل یو کمپلینټ وشو، یو کس راځي نه، نو همغسې عدالت غوندې کار دی، هغه پسې باقاعده ډي آر سی چې کوم دی موبایل هستې پولیسو پسې ځي، پولیسو هلته نه په زور بیا راوایي چې نه راځي، چې زیاتې کوي پوه شي د خلاف بیا پرچم کېږي. نو دا ډېر ښکلی کردار دی په دې معاشرې دپاره دا ډي آر سی، او انشاءالله دغه اعتماد به مونږ باندې کړی دی، انشاءالله مونږ به دغسې بھرپور کردار پکې دغسې ادا کوو. اختر منیر بھائی زه خو په حیثیت د پاسبان د مرکزي صدر په حیثیت سره خو به زما دا ټولو عوامو ته دی چې بھائی پیغام به دا چې ټول نور خپلو کیسې ګریلو جګړې خبرې اترې دا په خپلو کې میل جول کې ختمې کوي که نه. او که فار ایگزامپل ستاسو د وس خبره اتره نه بیا تاسو ډي آر سیز ته رجوع کوئ، ډي آر سیز کې خپل اپلیکیشنز ورکوئ او ټول لاړ شي او په هغې کې د خپلې مقدمې وړاندې کړي، پکې خپلې مسلې وړاندې کړي، ستاسو د هر قسمه مقدمه که د روپو د لیندین خبرې، که جایداد د تقسیم خبره اترې، که د جایداد د قبضې خبره اترې وي، که ستاسو په دې کې د ګریلو جګړې د خاوند د ښځې په منځ کې د جګړې خبره اترې وي، د کاروباري معاملې وي، هر نوعیت مقدمه چې کوم دی هغه تاسو هلته کې راوړی شي، په ډي آر سی کې جمع کولی شي. انشاءالله ډي آر سی به ستاسو خبرې ښه غور سره اوري او ستاسو منځ کې به ډېره منصفانه فیصله کوي، بغیر د ضمانتونو نه، بغیر د روپو اخیستلو نه، بغیر د فیسونو وغیره نه. خو زه دا وایم که نه چې چونکې موږ یو خودداره قوم یو او دا پښتون قوم اسم پارځي کې چې مشهور دی چې بس غیرتي قوم دی او بس جذباتي قوم دی، په اسلام باندې مړ قوم دی، او پلان کې د بستان کې دې خبرو اترو زموږ د پښتون قوم تباه او برباد کو. لومړنۍ خبره دغه ده بھائی زموږ دین دی، اسلام دی، دا زموږ نه څوک نشي اخیستی. ټیک چې موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو، په ختم نبوت باندې زموږ عقیده ده. د تفرقو کې موږ خلکو اچولی یو، د خپل مفاد دپاره مو ځان له ورکوټي جوماتونه جوړ کړي دي، ورکوټي طبقې او مسلکونه هم ځان له جوړ کړي دي. دغه څیزونو موږ
دومره اختلاف ته رسولی وي چې یو ډله د بلې ډلې خلاف راپاڅېږي بله ډله د بلې ډلې خلاف راپاڅېږي او په دغه ډلې چې کوم دی د مذهبي ډلې خو لا پرېږده چې سیاسي ګوندونه هم په دې کې ښه ټیک ټاک انوال دي او دوی خپل دي سره خپل چې کوم دی هغه فورسونه کریټ کړي دي جوړ کړي دي پکې د یو لین سره یو جماعت سره د یو تعلق سره د یو ډلې سره تعلقونه جوړ کړي دي په دې کې نو دی یو ډله د بلې ډلې خلاف استعمالي دا کسان بیا پکې خبره رااله زموږ د ګوډ او د بیټ طالبانو والا خبره تر نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې ته یو کس ته دومره پروټوکول ورکې دومره زیات عزت ورته ورکې هغه چې کوم دی ته دفترونه ورته افر کې او دلته په پاکستان کې ته بلاغي د آی ډي کارډونه هم تاسو جوړ کړئ او د هغې نه باوجود چې کوم دی تاسو بیا په هغې باندې سټینډ هم والی او هغه کسان چې کله ستاسو دغه ستاسو په وطن کې ستاسو په کور کې ستاسو په چمګاونډ کې ستاسو په ښار کې ستاسو په ضلعو کې د دماکونه کې دماکې کې بلاستونه کې یو ځای په ځای باندې سکولونه الوځئ مسجدونه الوځئ امام باړې الوځئ دي مندرونه او دی چې کوم دی د خانقاهګانې او زیارتونه مزارونه سکولونه اسپتالونه بازارونه یو داسې جنازهګاه یو داسې ځای ماته وښیي اختر منیر خان چېرې په دې کې دې خلکو خپل کاروایي نه دي کړي دغه تخریبکارو ټیرریسټو دغه ترهګرو چې دی په دې کې کردار نه ادا کړی په هر ځای کې دي همدغه قسمه خلک لا انفورسمنټ وړه ادارې زموږ بچي زموږ د قوم بچي زموږ ننګ ناموس زما د پاک فوج جوانان ښکلي جوانان یقینو که ظلم د هغه د وینو هغه اوښکو باندې جړېږي که نه چې لږ ډېر ښکلي زما د پښتونخوا پولیس نوجوانان زما د پښتونخوا پولیس زلمي شاه زلمي بهادر فورس یقینو که په ټول پاکستان کې زمونږ د پښتونخوا پولیس چې کوم دا ډېر مشهور دی په غیرت په جذبه او په همت او په بهادرۍ او په تربیت او په اخلاقو باندې په تهذیب باندې په ټول پاکستان کې څنګه چې د پاکستان فوج په ټوله دنیا کې په نمبر 1 باندې دی نمبر 1 باندې دی الحمدلله دغه زما د پښتونخوا پولیس په نمبر 1 باندې دی د دې هر څه باوجود بیا هم زما د بچي زما د وطن بچي زما د آرمي والا زما د پولیس والا زما د سکولونو استادان زما د سکولونو بچي زما په هسپتالونو کې ډاکټران دا ټول محفوظ نه پاتې کېږي دا مونږه شکار یو زمونږ دا وجه دا د دې بنیادي وجه دغه ده چې موږ دلته کې زمونږ چې کوم مشران دي زمونږ چې کوم واکداران دي زمونږ د ملک چې کوم ذمہداران دي د هغې هر سړی د خپل ځان د مفاد دپاره یو معامله کوي یو قسمه حالات کریټ کوي حالات جوړوي د کرسۍ دپاره د اقتدار دپاره د حکمرانۍ دپاره دی ځان له چې کوم دی هغه محاذ دلته ګرم کړي میدان انسانیت چېرته دی جي انسانیت چېرته دی دلته کې محاذ چې کوم دی میدان یې جوړ کړی دی زما د پښتونخوا ځمکه میدان زما د پښتونخوا ځمکه ده او راځي په دې باندې سپینه اتیان خپلو کې به جنګونه کوي په دلته کې ډیمانسټریشن کوي د خپلې وسلې د خپلو حالاتو د کنټرول کولو د خپل بډیبات دپاره د خپل د تسلط قایمولو دپاره چې کینه زه سپر یم او زه غټ یم او زه ورکوټ یم او سپین او تور دای جوړ کړي دي دنیا د خپل انټرنیشنل اسټیبلشمنټ په دې کیسه کې لګیا زما په دې وطن کې زما په دې ښکلي وطن کې زما په دې پټکي کې د پاکستان زموږ پټکی دی په دې وطن کې د دې دپاره خپل ادارې جوړې دي ټیک شوله جي هر قسمه ادارې زما د پاکستان د ادارې چې کومې د خفیه ایجنسیانې داسې دي چې دنیا کې نمبر 1 تصور کېږي دنیا کې نمبر 1 تصور کېږي نو زه بیا دا خبره کوم ماته دا خبرې مطلب بیا پکار دی زه پښتنو کوم په حیثیت د پاکستاني محب وطن شهري په حیثیت د یو پښتون په حیثیت د یو پاکستاني په حیثیت یو دردمند زړه لرلو والا زه بیا د پاسبان د مرکزي صدر په حیثیت سره بیا زما ته دې خبرې اختیار پکار دی دا خبره زه وکړم که نه چې بیا زما په دې وطن کې چې دا لوبه کم خلک کوي زمونږ په دې وطن کې چې دا لوبه کم خلک کوي کیسه د چین د امریکې د روس او د دې خلکو کیسه د میدان زما د پښتونخوا جوړ دی نه پښتون ولې د دې پښتون سره ولې ظلم او جبر روان دی زما پښتون په دې کې ولې استعمالیږي زما پښتون په دې وجه باندې استعمالیږي چې دا مخلص دی په دې وجه استعمالیږي چې دا بهادر دی په دې وجه استعمالیږي چې دا مطلب دی هغه مذهب پسند دی او دغه یو آرټ جوړ کړی دی چې پښتون داسې په پښتون خو چې کوم دی ډاکټر قدیر خان پښتون ټیک شو چې غلام اسحاق خان صدر پاکستان پښتون د قصې ستا د پاکستان په غیرو کسانو کې د وګوره حسن احمد شاه ابدالي نه راوال دا ټول دغه پښتانو کنه یار پښتانو خو ټیک ټاک یو قوم یو منظم قوم دی یو بهادر او جریف قوم دی چې تر کوم وخت پورې د انګریزانو سره جنګېدلی د انګریزانو سره د کوم دور نه را روان دی د دې یو تاریخ دی د پښتون قوم
د 15,000 کاله زوړ د پښتون تاریخ را روان دی نه. پښتون خو داسې بېلارې بېګودره قوم خو نه دی که نه. او دا پښتون دا قوم چې کوم دی او د پښتون دا خاوره دا صرف چې کوم د تجربهګاه جوړه شوې ده. نو زما خپل لا انفورسمنټ ادارو ته دا گزارش چې خدا را په دې پښتون قوم باندې زموږ په دې پښتونخوا باندې زما د وطن په دې بچو باندې چې دا په هر ځای کې دي په هر خاوره باندې پراته دي. زما د پاک فوج نوجوانان جرنلان میجران او کرنلان نائب صوبیداران دا په دې کې شهیدان کیږي. زما په دې کې د پولیس ډي آی جیز نوالي تر آی جیز پورې چې کوم دی هغه شهیدان شوي دي. تاریخ گواه دی. او ایس ایس پیز شهیدان شوي دي پکې، ایس پیز پکې شهیدان شوي دي، ډي ایس پیز او ایس ایچ اوز پکې شهیدان شوي دي په ټارګټ کلینګ کې. دا نور د نور بم بلاست خو پرېږدي د په دې کې شهیدان شوي دي. روزانه بیګام چې کوم دی بلاست شوی دی په هنګو کې بیګا زما درې د وطن سپوت چې کوم د هغې خپل ځان د وطن دپاره شهید کړی د قرباني ورکړې ده پکې. نو دا سلسله بندېږي ولې نه؟ دا بندېږي ویل نه چې تر څو پورې زما ادارې ونه غواړي که نه چېرې دا دې بند شي एकदम نو څنګه به دې راځي؟ یاره اوس د تجارت بند دی، تجارت اوس بند شولو که نه، نو لارې بندې شولې، تل یې راغلی بالکل بند دی. زما پاکستاني قوم زما د پاکستان بچي په افغانستان کې پراته دي. دا ډېره خبره اختر منیر خان دا خبره ډېره ذاته هایلایټ کړي تاسو. زما د قوم بچي د پنجاب بچي، زما د سند بچي د کراچۍ نه او د پښتونخوا پېښور نه او د بلوچستان نه زما د قوم بچي کارګران هلته کې کار کوي او ما سره په رابطو کې دي، په وټسپ په ذریعو باندې دي، درخواستونه کوي، جړاګانې کوي چې بھائی موږ باندې ټایم بند تیر شولو، پیدل تلل راتلل شته نه، په جاج کې زموږ وس کېږي نه، ویزې زموږ ایکسپایر شولې، لارې ټولې بندې دي، موږ څوک په جړاګانو باندې هغه در په در خاورې په سر باندې دي. د دې غم پکار دی که نه؟ پکار چې دغه خلک راشي چې دغه خلک نشي راتلی نو دهشتګرد په کومه لار راځي؟ بنیادي خبره زما دغه چې زما خپل د قوم بچي هلته کې ګیر دي، هغه نشي راتلی، لارې هغې دپاره بندې دي. نو دهشتګرد بیا څنګه راځي یاره؟ او بیا داسې راځي داسې خاص مرکزونو ته راځي چې هغه زموږ لکه زموږ زړه چې وي دکه چې لکه اوس که ته دغه د اف سی هیډ کوارټر وګورې دا خو د بدن زړه دی، پېښور زړه دی. که ته یو پي ایس وګورې د پېښور زړه دی. که ته دلته کې د پولیس لین وګورې د پېښور زړه دی که نه؟ نو چې په دې کې دې ته راځي را رسېږي پکې نو دا څنګه؟ دا خو بیا زه به دا یم چې بس سوالیه نشان دی. نو سوالیه نشان دی که نه چې بھئی دا څنګه راغله دلته کې؟